من پنځه منځونه کوو د 500 منځونو ثواب یې خدای راکړي. حدیث کې راځي که څوک هره میاشت درې روژې ساتي، یوه روژه په 10 نو 3 روژې 10 میاشت کې چې 3 وساتي نو ټوله میاشت په روژه شو، او چې دا ټول کال دا عادت نو ټول کال یې په روژې شو، ټول عمر چې دا کار کوي ټول عمر یې په روژو باندې شو. الله اکبر. دا صرف د دې امت خصوصیت. پخوانۍ امتونو به یو عمل یو ثواب، یو عمل یو ثواب، زیاتی نه. دا داسې نازوړی امت دا د چا د خاطره عمل یو کوي کم از کم اجر او ثواب لس کم از کم. زیات نه زیات چې د تا د زړه اخلاص څومره زیات وي دومره ثواب زیاتېږي. یو په سوه داسې په زرونو او په لکونو باندې. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله کریم جل وعلا شانه انفاق فی سبیل اللہ متعلق فرمائی وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. فرمائی کہ سوک یو نیکی کئی، نیک عمل کئی، یو خیر و خیرات کئی، یضاعفها اللہ میں ورطا دو چند کی ضعف لیکی دو چندوالی کا یو شی ډبل شي. دا زمون د دې امت محمدی صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده چې مونږ عمل یو کوو او اجر الله په ډبل باندې او سوچند زیات راکړي. دغه ځای کې الله تعالی وعده وکړه وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. کته یو نیک کار کې یو حسنه کې الله وی هغه به مونږ درته ډبل او دوچند. بل ځای کې الله فرمایي ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. سوچ یو نیک کار کوي نو الله تعالی با اجر او ثواب دی هغه په 10 چند ورکړي. دلته یو فرمایل ډبل به کی څومره به ډبل کی. نو بل ځای کې الله فرمایي چې عمل ته یو کوا
الله تعالی به د لسو اعمالو ثواب عمل نامه کې دا به کړی یو منځ وي الله به د لسو منځونو ثواب درکوي روژه به د یوه ساتلي د لسو روژو ثواب ورکوي موږ پنځه منځونه کوو د پنځوسو منځونو ثواب یې خدای راکوي حدیث کې راځي که څوک هره میاشت درې درې روژې ساتي یوه روژه په لس نو درې روژې دېرش میاشت کې چې درې وساتي نو ټوله میاشت په روژه شو او چې دا ټول کال دا عادت نو ټول کال یې په روژې شو ټول عمر چې دا کار کوي ټول عمر یې په روژو باندې شو الله اکبر دا صرف د دې امت خصوصیت پخوانیو امتونو به یو عمل یو ثواب یو عمل یو ثواب زیاتی نو دا داسې نازوړی امت دا د چا د خاطره عمل یو کوي کم از کم اجر او ثواب لس کم از کم زیات نه زیات چې د تا د زړه اخلاص څومره زیات وي دومره ثواب زیاتېږي یو په سوه داسې په زرونو په لکونو باندې نبی علیہ السلام فرمایي که یو سړی نیمه قجوره په صدقه کې ورکړي شقه تمرته نیمه قجوره اخلاص دا نیمه قجوره چې کله د الله تعالی طرف ته لاړه شي وای الله تعالی دا نیمه قجوره پالي داسې پالي لکه عرب چې د آس او د اوښ بچی څنګه محبت سره پالي نو دا وړه قجوره او دا نیمه قجوره الله چې پالي نو هغه غټېږي نبی علیہ السلام وایي د قیامت په ورځ به د غره برابر ورکړي به دې نیمه قجوره او د قیامت په ورځ به اجر او ثواب د غره برابر الله پالي الله وایي زه درته دوچن کومه منافع به در کومه ګټه به در کومه ان الله لا يظلم مثقال ذره بشک الله تعالی ظلم او زیاتی نه کوي په اندازه دی او ذره مثقال مقدار اندازه او ذره او کې شی چې موږ داسې څه باندې لاس کیږو دا وړه شی نه لاس باندې خفشي هغه ته ذره وایي الله وایي سره په مقدار چا سره زیاتی نه څومره چې عمل وي ثواب ورته ضرور لري وَإِن تَكُ حَسَنَةً وَإِن تَكُ كَچرتوي تاسو د پارا حسنة یو نیک عمل یضاعفها نو دو چند بکی الله تعالی غیلرا عمل بدرته ډبل وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا او وربکی الله تعالی د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی فكيف إذا جئنا من كل أمة فكيف حالهم صحال بويدو لو إذا قيامت قرد بدأ كافران صحال فكيف إذا جئنا من كل أمة صحالت بيد كافران وآغ وقت کی جئنا من كل أمة چرات للکو مونگا پا ہر یو امت باندے پا ہر امت باندے رات للو سشے پیراولو بشہید یو گوا ہر پیغمبر با پخبل امت باندے گوائی ورکو یا اللہ دی ما خبر منلے دی ندم دی ما تا تکلیف را کڑے دی زما اکرام کڑے پیغمبر با شہادت ورکو وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك اورا بولو منغ پتا باندې او محمد صلی الله علیه وسلم على هؤلاء بدغ خلق باندې بدی امت باندې هؤلاء نمراد بدی امت باندې شهیدا گوا نبی علیہ السلام الله ورته کتاب خپل امت باندې گوارا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی نبی کریم علیہ السلام یو ورځ ماته وی چې عبداللہ لږ د قرآن تلاوت راته نبی علیہ السلام و صحابہ هغوی به دا عادت طبیعت به یې چې لږ خراب شو کنه
دنیا دا دنیا کې کله سړی خفه شي مشکل وي نو بیا به بل ملګری ته لږ تلاوت وکړه نو بس وخت به ورته کېږي هغه به تلاوت کوو په دې معنا کې به سوچ کاو نو بس زړه ته به پټۍ ولګي د طبیعت به راسته شو دې تلاوت سره به د روح معامله برابر کړه دا تلاوت او قرآن د روح لپاره غذا او خوراک لکه بدن ته موږ خوراک ورکو روح هم خوراک ته ضرورت لري د روح خوراک قرآن او حدیث روح چې خوشحاله شي بدن هم خوشحاله شي زړه چې خوشحاله وي که سړی په سخته ګرمۍ کې او په ناره خېټه باندې پروت وي بس خوشحاله وي ځکه زړه د بدن سردار دا خوشحاله نبی علیہ السلام ورته یا عبدالله لږ تلاوت وکړو ابن مسعود سے فرمایي ما سترګې پټې کړې تلاوت مې شروع کړه اوس دې ځای ته راورسېدم نو دا سورې نساء شروع کړې فکیف اذا جئنا من کل امة سحالت بین هر یو امت چې راولو موږ په هر امت باندې شهیدا یو ګواه وجئنا بک راتل بو موږ په تا باندې او محمد صلی الله علیه وسلم علی هؤلاء پدې امت باندې شهیدا ګواه پیدا آیت میں چې تلاوت کړ وای ما دا سستر کې بلاو کړې نبی علیہ السلام ستر په نور روان شاړي وای ما ته چې بس کدی زبانه وای بیا ځان سره لګیاو دا آیت په ځان سره وجدنا بک علی هؤلاء وجدنا بک علی هؤلاء من بتاراولو په دې امت باندې شهیدا او یا الله وای نبی علیہ السلام چې یا الله سبب یا دومره سخت زړه یم چې خپل امت باندې با خطرناکې ګواهي ورکوم چې خدایا دې ما نه د ملې جهنم ته کشکې یا الله زدا ګواهي نه ورکوم دا هغه امت باندې ډېر مهربان و بس دې آیت سره وې دومره وشړ او ځان سره بیا وې یومئذ په دغه ورځ باندې یود الذین محبوب او غنی آغا کسان کفرو چې کافران دي وعصوا الرسول او نافرمانی دی پیغمبر نم کړي سب محبوب غنی لو تسوا بهم الارض چې کاش کې برابر شوي وي په مونږ باندې سمکا ولا یکتمون الله حدیثا کافران د قیامت ورځ باندې چې د خدای خطرناک عذابونه وګوري او دا خپل جرم ورته ښکاره شي دوی خو وایي چې دا پیغمبران او وارثان د پیغمبران په لکه ګپ لګي چې کله هر څه رښتیا وویني حقیقت سترګې خلاصه شي دومره به هیبت کې راشي او د افسوس په مقام کې به واقع شي او خدای ته به سوالونه کوي یا لیتنی کنت ترابا کاش که مونږ خاور سره خاورې وای کاش که مونږ انسانان نه وای کاش که مونږ دا خاورې وای خاور سره په حساب نه کېږي خاور ته په عذاب نه میلاویږي کاش که مونږ خاورې کاش که انسانان نه وای او دلته وایي لو تسوا بهم الارض کاش که ځمکه په مونږ برابره شوې وای چې ځمکه کې دننه وای او پاسه را باندې ځمکه لیول شوې وای او بس پراته وای په کې بار مرابط حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې د زناورو چې یو بل سره زیاتې کړي دا دواړه به الله را ژوندي کړي دا ښکرور چې دنیا کې بې ښکرو سره زیاتې کړي او ښکر باندې والی نو قیامت کې به د بې ښکرو والا ته ښکر ورکړي نو په دې بل به راخلاص شي او خپل انتقام ورنه واخلي عدل کا بدله ختم شو انتقام واخست نو بس بیا به الله ورته یې تاسو دواړه نور د خاورو سره خاورې شي دی نه دوزخ ته ځي او نه جنت ته ځي حیوانات دا ځناور نه جنت ته ځي نه دوزخ ته ځي بس یو بل نه انتقام اخلي وایي ځئ تاسو خاورې شئ نو بس داسې خلک ورته ګوري دا ځناور به خاورو سره راځي شي خاورې شي دی وخت کې به کافران لاسونه وکړي چې کاش کې مونږ دا غوایان وای دا خره وای چې اوس د خاورو سره خاورې شي یا لیتنی کنت ترابا کاش کې مونږ هم خاورې دا ځناور وای چې رانه خاورې جوړې وای او دا حساب او کتاب راسره ځکه خپل جرم به ګوري حساب او کتاب به ګوري
الله دې موږ وساتي، خدای دې ایمان د دنیا نه تېر کړي. کافر سړی چې د قبر نه راوځي بس بیا دې د خیر نه دی په ځان پوهي، منظر چې ګوري بس داسې د غم او د غصې نه ډکي چې دا مخ او رنګ شین او توري، ځان ته په غصه چې ما ولې داسې او چې څنګه راوځي په تندي باندې به لیکلي کافر، بس مهر به پرې لګېدلی. دوه فرشتې به راځي، یو ورته مخکې بله شاته، یو د لاس نه به ونیسي او کش کوي. عملنامه به لاس کې ورکړي، وایي دا پړاو دا عملنامه به هر سړی په خپله پړاوولی شي، ترجمان او منشي ته به ضرورت نه وي، هر سړی به بس پوهېږي به چې اوس د ما فیصله سره دا فیصله به په ځمکه باندې وولي. کافر به پوهېږي چې ما ته څه فیصله شي، او دا سیده به جهنم طرف ته کش کوي. هغې سره حساب او کتاب نشته کافر، او نه وزن الاعمال شته، تلې ته یې نه بیایي، نه پولیس راج شته، نه د عملنامو تقسیم شته، ډارک جهنم ته ځي. ځکه د هغې څه نیک اعمال شته نه. حساب کتاب او وزن الاعمال د هغه چا کېږي چې نیک یې کړي او بد یې کړي، کم یو زیات دي پته نه لګي. نو تلې ته یې ورمخته کې ویتلي، نو پته یې ولګي چې بد یې زیات دي که ښې زیات. نو کافر خو د ذرې په مقدار څه ښېګړه وي نه، که څه وي هغه یې د کفر په وجه ختم شوي، هغه ډایرکټ جهنم. نو اول حدیث کې راځي د جهنم په غاړه باندې جمع کوي، یو یو نه ورچوي، داسې تشکیل ورکوي، بلټنې بلټنې، جماعت جماعت، راځي 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 راځي، او د جهنم په غاړه یې کښېنوي، دا جهنم ګوري. فرشتې ورته یې هذه جهنم التي کنتم توعدون، دا هغه جهنم ده چې تاسو سره وعده کړی شو. دا ورته دا چې راجمع یې کړي، نو بیا یو څو جهنمیان لا شل زر دوه زره دا یو بل سره داسې جوړه کړي لکه د جوارو او د غنمو ګېډۍ ورنه، او بیا یې د اور په زنځیر باندې دا خپل نظام یې هلته خپلې فرشتې داسې ګېډي ورنه جوړوي او اجتماعي شکل کې ورچوي، اجتماعي شکل. او بیا د جهنم ته، نو په جهنم کې بیا تشکیلات ورته شروع شي. جهنم داسې نه لکه یو حوض او تالاب او ډنډ ته چې وروايي چې هغې کې باقاعده لاندې بیسمنټ وي، بره منزل وي، بره منزل شپږو منزله ده. اوس خدای دې وکړي سړی غټ جیل ته لاړ شي، نو په جیل کې لاندې بیسمنټ هم وي، خاص هغه بلاک وي، هغه منزل وي، هغه ځای وي، په سلونو کمرې پکې. جهنم کې داسې په کروڑونو آبادیانې دي، اوچتې اوچتې ستنې دي. بیا دا یو یو جهنمي بوسي داسې وړې وړې غرفې دي، کوټې دي، هغې ته یې ور واچوي، او هغې کې ستنه وي، هغه ستنه پورې وتړي، او پاسه نه سرپوښ پرې راکته کړي، سر پرې بند کړي. بس چې څومره چغې وایي نو هغه چغې څوک نه اوري. او دا ټول جهنمیان چغې شروع کړي، دومره شور شي چې که دی سره فرشتې غږېږي نو اواز یې څوک نه اوري، خپل منځ کې غږېږي اواز نه سره اوري. اعوذ بالله دا د خدای په قهر او غضب باندې تیار شوی ځای. او نبی علیہ السلام وایي دا یو یو جهنمي خدای پاک غټ کړي، غټ په دغه شکل نه وي، دومره یې غټ کړي نبی علیہ السلام وایي چې یو غاښ یې د غره برابر شي. جهنمي چې په کوم ځای ناست دي نبی علیہ السلام وایي دومره ځای نیولی لکه نبوي مسجد نه تر ربضې مقام پورې. ربضه دا د مدینې د شهر نه 8 میله لرې ځای ده، نو میل د کیلومیټر نه زیات وي، نو 8 میله زما په خیال 10 کیلومیټره کېږي. جهنمي چې ناست وي 10 کیلومیټره ځای به یې نیولی، دومره به غټ بدن یې ورته په دې وجه غټ کړي چې سزا ورته ښه میلاو شي. واړه بدن ته سزا کمزورې میلاوي، او غټ بدن ته غټ عذاب میلاوي. الله دې موږ وساتي. نو هلته بیا د خدای رحم نه وي، د خدای د رحمت تصور نه وي، خالص عذاب او قهر. الله دې موږ ایمان سره تېر کړي، والله موږ د قرآن په شفاعت د جنت جهنم د بوی نه وساتي. یومئذ په دغه ورځ باندې یود الذین محبوب بګڼي هغه کسان کفرو چې کافران دي،
وعصوا الرسول و نافرمانی کړي د پیغمبر نو سب محبوب غني لو تسوا بهم الارض چې کاش کې ما باندې برابر شوي او لیول شوي و اسمکا ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله او نپټیږي دی الله تعالی نه حدیثا ایس یو خبره کافر وایي چې الله نو تا نه یو خبره نه پټیږي دا څومره خبره چې بیا غدي مخه ته بیا راته کوي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون د شرابو او د شراب نوشي او د نشي متعلق الله تعالی مؤمنانو ته خطاب او مؤمنانو تاسو چې کله نشه کې وای نو بیا مانځه ته منځ دی کېږي اسنه چې موږ ګډ وډ وای ځان خراب کی صحابه ما خام یو دعوت کړه دا نور صحابه کرامي ټیکلې ته بولی خوراک چې وکړو د معمول او عادت مطابق د شراب او جامونه راوړل که شراب او جایز شروع د اسلام شرابونه وسکل یو صحابي ما خام مانځه ته مخکې شو بعض روایتو کې د حضرت علي صاحب نام راځي او بیا عام محدثین وایي نه د حضرت علي صاحب مشران صحابه الله تعالی د نبی له سلام په شمول د هغه حرامو نه ساتلي چې شاته به الله حرامول هغه زمانه د حلالوالي کې خدای ورنه ساتي او شراب وروسته خدای حرامول او نبی علیہ السلام سکلی ابو بکر او عمر سکلی دا د خدای پاک توفیق بهرحال یو صحابي مخکې شو سورة کافرون شروع قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا آیت او دا سورت د کټ وډ ویلې دا سګډ وډي وي چې معنی خراب شو او صحابه خو د قران حافظان دي د قران استادان دي ولته نشه راغله شراب تاسو کړی نو دا څه غلطي وکړه چې هغه سره معنا خراب شو موږ خرابي نو دې کې جبرائیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وایي وای مؤمنانو ته وایا چې کله نشه کړی وي شراب هم سکلی بیا مازه ته منځته ډیرو صحابه چې دا आवाज او اعلان واورید نو بس شراب ته چوټي ورکړه یره دا موږ په موږ باندې خرابې نو ښه ده دا شراب الله تعالی تدریجا حرام کړی تدریجا معنا نوبت په نوبت نمبر په نمبر موقع ټولنا اول الله تعالی د شراب متعلق دا حکم راولېږي چې شرابو کې ګټه مشته او تاوان مشته نفع مشته ضرر مشته او ضرر یې د ګټې نه زیات عقل من سړی پوه شي کنه چې دا شی خو شی نه ده یره دې شي کې ګټه مشته تاوان مشته خو تاوان د ګټې زیات ده تاوان چې د ګټې زیات شي نو دا شی تاواني که ګټور وي هغې ته خلک تاواني وایي چې تاوان یې زیات دي یره مړه بس دا ښه شی نه دی ډېرو مشرانو صحابو ځان وساتي ځکه الله تعالی اشاره ورکړه چې دا ښه شی دی ضرر یې زیات ده د ګټې ډېرو صحابو ټوټي وایي خو چونکې د حرمت اعلان خو نه و راغلی ډېرو صحابو استعمالول نو بیا دغه واقعه پېښه شوه ماښام مانځه کې غلطي وشوه نو بیا الله تعالی دویم حکم راولېږه او مؤمنانو تاسو مانځه ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو نشه آور وئ په نشه کې نو بیا صحابه پوه شول چې مونځ راباندې خرابوي نو دا شی مضر شی ډېرو صحابو وټوټي او ډېرو به دستور استعمالول ځکه صریح د حرمت اعلان خو نه ده د دې نه بعد بیا سورې بقره کې آیت تېر شوی الله تعالی بیا بل حکم راولېږه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ځان ورنوسته انما الخمر شراب والمیسر جواری والانصاب بتفرستی والانصاب انما الخمر والمیسر والازلام په غشو باندې فالونه راویستل الله فرمایي رجسون دا ګندګي ده
من عمل الشیطان دا د اعمالو د شیطان فاجتنبوه پرهیز ورکړه بس پابندي ولګي صحابه شراب ته مکمل چوټي ورکړه صحابه خو بیا دومره د قربانۍ خلق د خدای او د رسول د حکم داسې عمل کاوه ابو هريره سے وی په کوم لوخو کې چې موږ شراب څښل هغه لوخي موږ بار راوېستل او مات وکړل د کودړي نه یاره دا لوخي چې موږ بیا استعمالو اشنه چې د لوخي په وجه شراب را پزړ شي نشي سړی ته چې نشور په یا شي بیا طبيعت وشي د لوخو د وجه موږ دې ګناه کې واقع نه هغه لوخي موږ د چا په کور کې مټکې ډکې وي وسړی وي وړې او غټې ابو هريره سے وی د مدینه په دې کوڅه کې دا ګندنالۍ داسې په شرابو ډک روانه ټول عمر سره بیا به ډېر وخت بعد چې مدینه کې باران وشو هغه د شرابو بوی به بیا را تازه یو شی دلته وچ وي باران کې وشي بیا را تازه شي نو بیا به په دې کوڅه کې داسې بوی شراب یو صحابي نه د زرګونو درهمو شراب په شام کې اخیست علف نه یې پورې چې څومره سرمایه ده ټوله یې په شرابو باندې او دا غټه قافله را روانه ده مدینې ته چې نږدې شو چا ورته وایي شرابو باندې پابندي ولګېده الله او رسول طرف نو شراب یې عمل ته پرېښودل دی یوازې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله خبر شوم شراب حرام شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا آیت وایي انما الخمر والمیسر بس الله تعالی وایي دې شی باندې پابندي یا رسول الله دې ما چې څومره هستي و نیستي وه هغه مې په شراب ورکړ کانټینر مې ډکې کړي دا قافله را روانه ده هغې سره زه څه وکړم ما په نوره سرمایه هم نشته دا لکونو روپۍ سرمایه دا مې په دې شي کې وربنده کړې نبي علیه السلام ورته یې دا که ته خرڅې جایز نه ده هغه پیسې درته حرامېږي او که استعماله هم ټیک نه ده که چا ته یې په تحفه کې ورکوې هم ټیک وایي نو څه وکړم وایي دا بوتل مات که په ځمکه باندې وویوه نو ورغه یې کوټه کې راواخیست دی بوتلو ته یې ونیو خپله سرمایه په خپله د خاورو سره خاوره دا د صحابه کرامو قرباني هر سړی به هر څه وکړي خو د مال قرباني ډېره ګرانه بیا داسې چې څومره هستي و نېستي دي دا ټوله د الله او رسول دپاره ختمول دا د صحابه کرامو شان یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو لا تقربوا الصلاة منش دیکھے گئی المانزتا ودا سے حال کے وانتم چوئی تاسو سکارا پا نشکی وی سکر نشیدو نشکی اوز دا شراب دیدے تحقیق مونگا کڑی اصول بقرہ کی دا چی یو ساس کے سڑے اس کی کنا یو گھٹ نشدی کی او کا نشدی نکی نو حد شرعی بدر بانے جاری کی اتیا گوڑے ثابت شي در باندې دې نشه کړی که دې نشه کړی دا په قرآن باندې حرام او دا دومره ګنده شی دی چې یو ساس که یې کوهي ته ور وغورځي ټول کوهی یې پلیت شو دا ټولې اوبه به یې وباسي یو ساس که یې په جامو وغورځېږي مونځ ورسره نه کېږي نبي علیه السلام وایي لیلة القدر په شپه باندې تمامو ګناهګارانو ته الله مغفرت کوي یو څو کسانو ته یې نه کوي یو هغه شرابي چې په دغه شپه یې شراب څښلي او خوله یې لاندې په شرابو ککړې خوله یې هم نه یې صفا کړي د الله مغفرت یو هغه زناکار چې زنا یې کړي لا یې غسل هم نه یې کړی الله ورته مغفرت شراب په قرآن او حدیث باندې حرام شراب دي څه شی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي اومه او خام انګور چې په اومو او خامو اوبو کې واچې وخت تېرېدو سره هغه جګونه وکړي پنډوالی پکې راشي دا شراب یو دای چې انګور اوبو ته ور واچې نه غریبانې کټو کېږدې وي خوټ کوي هغه شراب نه په خامو اوبو ته چې انګوران ور واچې خامو بس کېږدې داسې نو بیا ماهرین وایي د شیشې بوتل هغې ته چې انګور ور واچې او د خامو اوبو نه ډکې سړو او سر ورپسې ټینګ ټینګ پلاستیک او شافه باندې بند او دې په ډېرۍ کې ومنډي یو هفته دې ډېرۍ کې خپل کرنډ ټرانسفارمر آر چې اچي لاندې ورته سکاره باندې یې میرې واچي
ډېرې ده کې خپل کړن یو هفته باندې راوباسه بس دا اعلی شراب داسې جبونه به کړي خو بیا یې راواخله یو هفته یې بیا په ډېرۍ کې ومنډه هفته پس به بیا سرکور نه جوړوي بېغمه استعمالوه جایز ده شریعت دا وایي چې د یو شي حقیقت بدل شي نو حکم شرعي هم بدلېږي علما وایي یو خر راغی د مالګې په کان کې وغورځېده دا د مالګې خپل کانونه وي خر د مالګې په کان کې وغورځېده یوه هفته د خره نه مالګه جوړه شوه نو بس د دې خره غوږ را شو کوه بل اندامه او ډیشکي ته ورچه مالګه خوره جایز ده حقیقت یې بدل شو اوس خر نه ده اوس مالګه ده نو شرابو نه چې سرکه جوړه شي حقیقت یې بدل شو سرکه خو حلاله ده نو حکم یې بدل شو مخکې حرام اوس نو دې ته وایي شراب او دا نور څومره شیونه چې دي نور شربتونه چې هغې کې نشې مشي د شرابو حکم نه لري قجورو نه جوړ شي مویزو نه جوړ شي ستوانو نه جوړ شي او د نورو اشیاو نه نن سبا څه شي نه به والله علم جوړېږي دا حکم د شرابو نه لري د انګورانو نه جوړ شي حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما تقولون چې تاسو څه وایئ الله وایي مانځه ته مه نږدې کېږئ چې کله تاسو نشه کړي تر دې پورې مه نږدې کېږئ تعلمو چې تاسو پوه شئ دماغ په کار شروع کړي ما تقولون چې تاسو څه وایئ په دې خپلو خبرو باندې خو پوه شئ نشه یې سړی خو نه پوهېږي چې زه څه وایم الله وایي مونځ به کوې ځان باندې خراب کړئ مونځ دې وخت کې مه کوه چې کله ته پوه شئ چې اوس مې خبرې په کنټرول کې دي په خپلو خبرو پوهېږي چې زه څه وایم بیا مونځ کوم علما وایي دې ځای نه دا مسله معلومه شو یو سړي باندې خوب غلبه کړې ده کله بعضې اوقات سړي باندې خوب دومره زور کېږي چې مانځه کې وي داسې زنګۍ دا ژبه یې غلطېږي او ته به ورته ګډې وډې وایي نو دې وخت کې مونځ کول مکروه تحریمي دي مونځ مه کوه چې کله دې خوب وتښتي بیدار شي مکمل ته پوهېږي چې زه اوس څه وایم بیا مونځ د نشې او د خوب په یو حالت په دې لنډو شپو کې دې مدرسو کې بعضې طالبان ډېرې خوارۍ کې شپې 1 بجه پورې کتاب نو بیا سبایي مانځه کې ما ډېر لیدلي دي آخره قاعده کې داسې وکړئ مانځه کې داسې نو داسې حالت کې بیا مونځ وکړو که دی نه پوهېږي چې دی اوس څه وایي خوب ورباندې راغلی ده نو الله وایي نشې حالت کې مونځ مه کوه علما وایي د خوب حالت کې مټي کوه ځکه وجه د دواړو یوه ده نشې حالت کې مونځ مه کوه ولې ته نه پوهېږې چې زه څه وایم نو د خوب حالت کې هم سړی نه پوهېږي چې زه څه وایم ولا جنوبا الا عابر السبيل نو دا مسله د تیمم ده دا به بیا ووایو اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة دعا وکړئ د جمعې مبارکه شپه د الله زموږ دا ټول درسونه قبول کړي زموږ دا ناسته قبوله کړي دا راتګ مو قبول کړي د یو یو ملګري یو یو قدم قبول کړي الله دنیا کې معاوضې ورکړي په آخرت کې ورکړي الله دې دغه قدمونو په برکت خدایه جهنم د سختو حالاتو نه وساتي الله په دې ګرمیو کې ملګري راځي خدای د جهنم د ګرمۍ نه وساتي عظیم خدایا زموږ هر مشکل د دې قرآن په برکت د خپلو غیبو خزانو حل کړي یا الله زموږ بیماری د صحت نصیب کړي الله زموږ مسافر خوشحاله کړي یا الله زموږ بیبیانې او زنانه د دې حفاظت او صیانت نصیب کړي الله زموږ د کورونو د محلو او د قومونو حفاظت نصیب کړي د هر مشکل او د آفت نه وساتي یا الله زموږ څومره مړي دي قدیم او جدید الله ټولو ته مغفرت وکړي الله قبرونو باندې کروڑها انوار او رحمتونه نازل کړي یا الله خپله رضا ورکړي احسان ورسره وکړي انعام ورباندې وکړي جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي عظیمه خدای زموږ دا کشران واړه بچي د فطرو زمانه ده خدای په صراط مستقیم یې موږ سره روان کړي ښکلی تربیت یې نصیب کړي الله ګمراهۍ نه فسق او فجور نه وساتي الله ګرمي او خشکي ده خدای موږ باندې د رحمت بارانونه په شیبو راووری الله د رحمت بارانونه په شیبو راووری په قدر حاجت یې راووری الله زر تر زر یې راووری یا الله موږ د قحطۍ نه د
خشکینا د سخت ګرمۍ او ساتي یا الله په خپل رحمت باندې شمال استراب